بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد رب زدنا علما. محسنات معنویہ مصنف فرمایلو چې 24 محسنات په ذکر کوما نو باقي کې توریه ابهام توجیه دا جننده شو. توریه دي ته و چې لفظ دو معنی وي، یو قریب یو بعید وي. متکلم بعید معنی اراده کړي او مخاطب قریب معنی اراده کړي. او ابهام دې ته ویل کېږي چې یو لفظ یو کلام د سوي چې هغه د دوو متضاد معنو احتمال لري، لکه د مدح او د ذم. او مثال ویلو بارک الله للحسن ولبوران فی الختن یا امام الهدى ظفرت ولكن ببنت من. او دریم توجیه او توجیه دې ته ویل کېږي چې لفظ د سمانا لپاره او د کلچوي او دې سره سره دغه الفاظ یا خود خلق نمونه یا د خلق نه علاوه د نور چر لپاره نمونه، لکه دغه مثال نه ویلو به الفضل العبد والربيع وكم غدا به الروز يحيى وهو لا شك جعفر. او شعر ویلو وما حسن بيت له زخرف تراه اذا زلزلت لم يكن. نن سبق کې سلورم نمبر د طباق. طباق دې ته ویل کېږي چې په یو کلمه کې داسې دوا معنی جمع کېدل، داسې دوا لفظونه جمع کېدل چې د هغې معنی د یو بل سره متقابل وي. دوا متقابل معنو والا څیزونه په یو کلام کې جمع کېدل، دا چې دی نه دا طباق دی. او دا په اسم کې هم کېږي، په فعل کې هم کېږي، په مثبت کلمه کې هم کېږي او په منفي کلمه کې هم کېږي. لکه الله فرمایي وتحسبهم ایقاظا وهم رقود، چې ته په بدو باندې ګمان کوي چې دا یخ دی، حال چې دا ودی. نو په دې کلام کې ایقاظا او رقود دا ذکر شوی دی. ایقاظ او رقود دا دواړه د یو بل دغه دي، ضد دي، د یو بل متقابل دي. یعنی رقود پاسېدو ته ویل کېږي او د کېدو ته ویل کېږي، ایقاظ دا یخېدو ته ویل کېږي. او یا لکه دا داسې معنا چې په فعل کې او متضاد معنی، لکه الله پاک فرمایي ولكن اکثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا. لکه لا يعلمون په پیری ذکر کړه ده، لا يعلم ولكن اکثر الناس لا يعلمون، اکثر د خلکو نه پوي اي يعلمون ظاهرا. او په دې کې د معنا په اعتبار سره فرق دی چې دوی د آخرت په دا سره د سر ناړو پويږي نه، آخرت په خبرو کې دوی ته علم نه لري، او د دنیا په څیزونو کې دوی په ظاهري ډول باندې خپو دي. بیا د اتفاق دوه قسم لري، یو ته ویل کېږي مقابله او بل ته ویل کېږي تدبیج. مقابله دې ته ویل کېږي چې دوه معنی یا ډېر راوړل شي او بیا د هغه دوانو چې نه دا به ترتیب دای مقابل ذکر کې. نو دا په اصل کې د اتفاق د اتفاق قسم دی. لکه په اتفاق کې هم د دوه معنی وي چې هغه متقابل معنی دوه الفاظ چې هغه متقابل معنی وي، او په دې کې هم وي. او په دې کې لکه دې کنه چې لاول دوه ټکی درې ټکی راوړل شي او بیا ورسره دغه مقابل راوړل شي. په اتفاق کې په یو څه او په دې دای کې مقابله کې لکه اول دوه معنی درې معنی راوړل شي، بیا ورستو د هغه لپاره د اول سره او دویم د دویم سره او دریم سره د متقابل معنی راشي. لکه الله پاک فرمایي فلیضحکوا قلیلا، دلته دوه ټکی ذکر کړی دي، یو ضحک او یو قلیل. چې تاسو خان دی لګ وصل الله پاک د دې ورستو دوه مقابل دي، ول یو کو کثیره. نو دا ضحک د بوکا سره لګي او قلیل کثیر سره لګي. هغه پوښوي یو د دې ته واقع سم دی تدبیج. تدبیج دې ته لګي چې وایي کې د رنگونو د الفاظ دیو بل مقابل ذکر شي، یعنی دیو بل مقابل رنگونه پکې ذکر شي. رماکو کې معنی ذکر شوی دی، لګي الفاظ د الوان د رنگونو ذکر شي. دا وایي به مخکې اطباقو سلورم نمبر په محسنات معنویو کې طباق ته. طباق څه ته وایي؟ هو الجمع بین معنیین متقابلین، د دوه متقابل معنو په منځ کې جمع راوستل یو ځای کول. نحو قوله تعالى وتحسبهم ايقاظا وهم رقود، چې تبه ګمان کې په دوه باندې د یخو حال دار چلو لري. اصحاب کهف مبارک الله تعالی فرمایي چې اصحاب کهف الله پاک په داسې حالت کې چې انداز سملګوري دي او په داسې حال کې او ودري لکه بهر نه یو کس هغه ویني نو دا چته خوب کوي، حال در چې هغه ودري لکه مړ. نو دا د ایجاب مثالو او د اسم مثالو او د فعل او چې دغه یو بګي سلبي یو بګي موجبي. لکه ولكن اکثر الناس لا يعلمون،
چې اکثر د خلکو نه پويږي نو وس د دې علمون او بل علمون دا یو بل مقابل دي هم معنو کې فرق دی لا يعلمون ولنم لا يعلمون مراد د اخرت چې د اکثر د خلکو نه پويږي د اخرت په کار رامن په اخرت په کارونو باندې يعلمون ظاهرا من الحیات الدنيا او بظاهر د دنیا په ژوند باندې پويږي ومن اتباع المقابله د اتباع او قسم مقابله ده نو اسب مواصلات معنوي کې پنځم نمبر او بدای کې جننده د اتباع قسم ده وان يؤتى بمعنيين او اكثر چې دوه معنی یا ډیر راوړل شي ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب او بیا په ترتیب باندې د یو مقابل او د بل مقابل ذکر کوي نو په اتباع کې یو لفظ او په دې مقابله کې اول دوه لفظونه ذکر کوي دوه درې او بیا ورسره هغه مقابلات چې ذکر کوي قوله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا ندل الى زهد دا چلین دا بوکا په مقابل کړي او قلیل چا په مقابله کړي اته ان تاسو خان دی لګو فکار چې دوه خان دی لګ او فکار چې دوه جوړ ډیر ومنه التدبيج ايو دې تدبيج دې تدبيج څه وایي هو التقابل بين الفاظ الالوان چې د رنگونو په الفاظ دی بل سره مقابل لګري یعنی دغه کلام چې بای دوا مختلف رنگونه دیو المقابل لګري وي اغه تردى ثياب الموت حمرا فما اتى لها الليل الا وهي من سندس خضر تردى ثياب الموت حمرا وياغي دغه مجاهد اغوستل دي تردى يتردى تردد المعنى اغوستل تردد الصوبه یعنی ما اغوستل جوړ کړی مې راګي صادر تردى ثياب الموت حمرا وای دغه مجاهد د مرګ غسری کپڑی چې دا اغوستلی دي فما اتاله الليل پس نو تیر شي باغ باندې وشفا الا وهي من سندس خضر چې هغه ته نری خم ملاو شول او شنش نری خم ورته ملاو شول نه لګي پدې د یو خدا شعر مطلب داره چې یو کس هغه مجاهد یو د الله تعالی په لار کې jihad کوي تر دې پورې چې شهید شي نو چې کله د شهید شي او د مرګ غسری کپڑے چې د په وینو کې لږ پد شي دي هغه د واو هندي نو دلا یوش پتی رکړی نه چې خدای پاک د جنت ته لګل او د جنت غشنشنا ریخم وردا غوستولی نو دلګي دا حمر او خضر یعنی شین او سر دا د یو بل مقابل ذکر کړی دی تدبیج وي نو تدبیج دا په الفاظ د الوانو کې او مقابله دا چې نه اسی مقابله ومن الادماج ادماج وم نمبر ادماج ادماج څه ته وایي ايز من كلام في كلمانا معنى اخر چې دا کلام په سیاق دا کلام دا سیاق یا کلام راوړل په اصل کې بل معنی د پاره مگر دا ضمنن بل معنی ته شامل وي دا کلام راوړل د یو سره پاره خو ضمنن پای کې یو بل کلام طرف ته جنده اشاره وي پوه شو دې معنی ها ايز من كلام چې متضمن وي دا کلام سی کلمانا معنی اخر چې دا راوړل شي د یو معنی لپاره او یزمن معنی اخر چې دی بل معنی طرف ته پکې ضمنن شامل وي پوه شو به معنی چې دا کلام سیاق یعنی دا کلام راوړل شي دی معنی لپاره او بدی کې بل معنی طرف ته اشاره وي لکه نو قول ابي طيب لکه ابي طيب قول له اقلب فيه اجفاني كاني اعد بها على الدهر الذنوب اقلب فيه اجفاني قلب يقلب تقليبا معنا اړول اړو وزو فيه ودي اجفاني رجفن جمله باڼه ته ویل باڼه سترګو دا باڼه کاني اعد يعود بما شمار ول بها على الدار گناه زمانہ ذنوب گناهونه وګوره د شپې ودره د شپې د خوم نو ورزي نو د اقلب فيه اجفاني كاني واذا بدي شپه د خپل سترګ اړو مړه یو طرف ته ګورم بل طرف ته ګورم اعد بها على الدهر الذنوب او زه شمارما د دې په ذریعه سره د زمانه غو ګناهونه وګوره یې دا کلام د دې لپاره وړل جمال خوب ناراضي خوب رال ناراضي د دې لپاره کلام وړل لیکن خوب ناراضي ټول شپه یې خما لیکن دا خوب مال د صد وجه نه ناراضي نو بدی کې زمینن اشاره کړی دی چې زمانه په ما باندې ظلمونه ډیر زیات کړی دي زمانه را باندې ګناهونه ډیر کړی دي یو خدا چې لکه خوب ناراضي نو خوب ول ناراضي ځکه چې شپې زو په دسترګې مې د زمانه ګناهونه ته انداش ماري لکه پوه شو به معنی
نو دا کلام دی وی معنا لپاره وړل شوی خو پای کې یو بل معنا تر ته جنده اشاره وي نو کلام راوړل شوی دا د لپاره چې معنا د شپې خوب ناراضي پوه شو دا شپه ډیره زیاته وګدله و دې په دې پزیمن کې د زمانې نوم شکایت کې چې هغه راځم دې تکلیف رسول دي هغه پوه شو الادماجو ان يضمن كلام چې متضمن وي دا کلام سیق لمانن چې راوړل شوی د یو کلام د یو معنا لپاره مانن اخر بل معنا ته نو آیا د دې وای ایزمن کلام مانن اخر چې متضمن وي دا کلام دی یو بل معنی سیق لمانن چې راوړل شوی د معنا لپاره هغه پوه شو به معنی نو قول ابي طيب لقد ابي طيب دا قول شو اقلب فيه اجفاني كاني اعد بها على ظهر الذنوب اقلب في اجفاني زو اړو مراړو مبدیش پکې دا خپل سترګې دا خپل باڼه کاني اعد بها گویا کې دا شماره ملري په ذریعہ سره على ظهر الذنوب بغنا دغه زمانه باندې ګناهونه فانه زمينه واذا متضمن وصف الليل بالطول چې دا متصف کړي د شپه په اوږدوالي سره الشکایت من الدهر چې دې سره سره د شکایت کړي د سنه زمانه نه لکه پوښتنه مې معنی وزدي ادماج یو بل قسم د استتباع ورته وي بس ته کوه ما زه تاسو